وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. सूरत बकरा 34 नंबर आयत। मक्के वाक़या के द आदम अलैहिस्सलाम फजीलत प फरिश्तों बांदे ख़कारा शो, दलाइल सर दा खबर ख़कारा और साबित शुला कि द खलाफत द पारा कम सलाहियत पकारो कम इल्मुना पकारो नो आगा प आदम अलैहिस्सलाम किश्ता। मलाइक आगे की बाज़ उलूम वो बाज़ पकिनू और पेरियान आगे के ढेर कम हिस्सा इल्म वा। पदे हैसियत बांधे फरिश्ते और पेरियान द्वारा अगवी सर च कम इल्म आगा मजमुआ इल्म और दागे न अलावा हजरत आदम अलैहिस्सलाम त खुदा पाक रा जमा करो आँच खूबा हमदारंद तो तनहा दारी هغه چې فرشتو سره او پیریانو سره ځان له کوم علمونه و هغه آدم علیه السلام سره په یو ځای و، بلکې د هغې نه علاوه علم هم خدای ورکړ. دې وجې نه الله پاک آدم علیه السلام له فضیلت ورکړه په فرشتو او په پیریانو. فرشتو ته الله حکم وکړ وی آدم علیہ السلام ته سجده وکړي، پیریان او فرشتے په شریکه آدم علیہ السلام ته سجده وکړي. چې دا تعظیم چا وکړ سجده یې وکړله نو په زبان قال خو نه خو په زبان حال باندې اقرار وکړ چې کم اوصاف په من کې ځان له موجود دي هغه یوازې په آدم علیه السلام کې مجموعي طور موجود دي. نو الله فرشتو ته حکم وکړ چې آدم ته سجده وکړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، هغه واقعات کې چې من فرشتو ته ویل حکم ورته وکړه فرشتو ته سجده وکړئ تاسو آدم علیه السلام ته. فسجدوا الا ابلیس، فرشتو سجده وکړله مگر ابلیس سجده ونه کړله. ابا واستکبر، انکار وکړه، ابا د ابلیس انکار وکړه. واستکبر، او ځان یې لوی وګڼه، تکبر وکړه. وکان من الکافرین، او شو دی د کافرانو نه یا و دی د کافرانو نه. آیات کې ښکاره حکم خدا دی چې اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. هغه واقعات کې الله فرمایي چې موږ فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو بیا شیطان نو ولی ګیله کوي چې تا ولې سجده ونه کړله. شیطان ته خو حکم نه دی کړی، حکم یې فرشتو ته وکړو او شیطان ته حکم نه دی کړی او چې هغه سجده نه ده کړې نو بیا ته ګیله کوي ولې دی ونه.
دې دی کې چې دا ګیلت نه کېږي نو معلومیږي چې حکم یې ابلیس ته هم کړی دی چې تم ورته سجده وکړه. دا حکم یوازې فرشتو ته نه دی بلکې دغه وخت کې چې کم ذوي العقول مخلوقاتو هغې ټولو ته حکم و. د عقل خاوندان چې څوک وو نو هغوی ته حکم و چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو اوس د عقل خاوندان فرشتي او پیریان دواړه دي او آدم علیه السلام خو یوازې دی نور بچي خو نشته دغه وخت کې. نو آدم ته سجدې کولو دپاره جنات او فرشتې دواړه مامور دي دوی ته امر شوی دی چې سجده وکړي. ما منعک ان تسجد لما امرتک لما خلقت بیدی. د ابلیس ته الله پاک ووی ما منعک ان الله تسجد څه شي منع کړی چې تا سجده ونه کړله او امرتک لفظ پکې دی لما امرتک ما ته امر کړی دی نو دې ځای نه معلومیږي چې امر یې ورته کړی دی. نو دا به څوک نه وایي چې دې ځای کې خو ابلیس ته خو امر نو نو ولې ملامته امر ووته. او که دویم جواب دا دی که امر نه وي نو دې ابلیس به ورته وي چې خدای ما ته یې کله ویلي چې سجده وکړه چې دا تپوس رانه کړي تا خو ما ته نه دي ویلی. نو دیم پوهېده چې دته امر شوی دی نو دا بانه نه کوي چې خدای تا خو ما ته نه دي ویلی. نو امر دته تمام ذوي العقول مخلوقاتو ته امر و چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. خو بیا هم د دې نورو نوم نه اخلي او د فرشتو نوم اخلي. وی فرشتې اصل دی عزتمند دي نو د هغوی نوم واغشتی شو او دا جنات تابع دي د فرشتو نه په درجه کې ډېر ښکته دي ضمناً هغوی ته حکم دی د هغوی نوم نه اغشتی کېږي. مثال په طور باندې جماعت ته یو سړی راشي طالبان مشران طالبان هغې ته چې طالبانو خیرات مې کړی نو تاسو ټول راشئ ښه تاسو به راشئ. نو طالبانو ته چې وی تاسو راشئ نو دې طالبانو سره هغه واړه چوڼي به ځي و د یو چوڼي ته یې ویلي چې ته راشه. نه دا د مشرانو تابع دي که نه د خیرات طالبانو ته ووي چې طالبانو راشئ خیرات مې کړی نو دې غټو طالبانو ته وویلی شو نو دا واړه چوڼي دا د هغوی تابع دي ځي دي ورسره. نو فرشتې اصلو هغې ته امر وشو چې آدم ته سجده وکړي. دا جنات دا د هغوی تابع دي جنات د فرشتو تابع نو ضمناً پکې هغوی شته. نو فرشتو ته حکم ځکه کېږي چې دی افضل او اشرف و. نو د آدم علیه السلام د تعظیم حکم دوی له ورکړی شو. جنات په طریق اولا سره په دې حکم کې شامل معلومیږي. اوس دا خبره چې د الله نه غیر بل چا ته سجده څنګه ده غیر الله ته سجده دا دوه قسمه ده. یو سجده د تعظیم ده او یو سجده د عبادت ده. نو سجده د عبادت په یو زمانه کې هم چرته د الله نه غیر بل چا دپاره روا شوې نه ده. سجده عبادت د مخلوق د ابتدا نه تر انتها پورې یو زمانه کې هم نشي جایز کېدی د الله نه غیر بل چا دپاره. سجده د عبادت صرف الله دپاره ده. او سجده د تعظیم پخوانو شریعتونو کې روا وه او زمونږ په شریعت کې سجده د تعظیم غیر الله ته ناروا. یوسف علیه السلام مصر ته ورسېده او خپل رونه او مور پلار وله لاړل او هلته یې ورته سجده کړې ده وخروا له سجده ټول ورته په سجده پروتې دي. دقه سجده د تعظیم وه.
فما شمالي خوب لیدلو إني رأيت 11 كوكبا رأيتهم لي ساجدين. رأيت 11 كوكبا يول استوري والشمس والقمر نور سپومه رأيتهم لي ساجدين وینم ما ته سجدې کوي. دا ماشوموالي خوبو او چې الله عمر ورکو بادشاه شو نو دا رونه او مور پلار ټول ورته په سجده پرېوتل. دا د تعظیم سجده وه، د عبادت نه وه، هغه وخت کې روا وه. آدم علیه السلام ته چې فرشتو سجده کړې ده دا د تعظیم سجده وه، د عبادت نه وه. او دغه وخت کې دا سجدې د الله په حکم کې دي. د الله په حکم چې څه کېږي هغې ته څوک ناروا نه شي ویلی. نو آدم ته سجده کړې ده، شرک او کفر ورته نه ویلي کېږي. پخوانو شریعتونو کې د سجدې کولو غیر الله ته داسې حکم و لکه موجوده وخت کې چاته سلام کې، چا سره لاس ملاوی مصافحه کې، چاته ترغاړوزې معانقه کې، د چا لاس ښکلی، دا ټول جایز دي. نو دقه شانته پخوانو شریعتونو کې سجده د تعظیم جایز وه. سابقه شریعتونو کې د مشرانو تعظیم د پاره سجده مباح وه، خو زمونږ په شریعت کې منسوخ شوله. اوس به مشرانو ته سلام کې، مصافحه به کې، لاس به ورکې، رکوع به نه کې، سجده به نه کې، او د مانځه په طریقه به چاته مخکې لاس په نامه نه ودرېږي. وضاحت د خبرې دا دی چې اصل کفر او شرک او د غیر الله عبادت دا د ایمان د اصولو نه خلاف ده. په یو شریعت کې جایز نشي کېدی. خو څه افعال او اعمال داسې دي چې خپل ذات کې خو هغه شرک او کفر نه دی، خو د خلکو د جهالت او د غفلت د وجې نه دغه افعال ذریعه د شرک او د کفر جوړېدی شي. داسې افعال پخوانو شریعتونو کې مطلقاً منع نو، خو د شرک ذریعه جوړولو نه منع کړی شي وپاره، لکه د جاندار تصویر جوړول او استعمال. دا په خپله شرک او کفر نو، پخوانو شریعتونو کې جایز و. د جاندار تصویر پخوانو شریعتونو کې جایز و، شرک او کفر نو. سلیمان علیہ السلام لبا پیریانو تصویرونه جوړول. یعملون له محاریب و تماثیل، لوی لوی میرابونه به هم جوړول او تصویرونه به جوړول. دغه شانته سجده تعظیم پخوانو شریعتونو کې جایز وه، خو اخر کې خلکو د جهالت د وجې نه دغه څیزونه شرک او کفر د پاره ذریعه جوړه کړه. نو پخوانو شریعتونو کې تحریف راغی. زمنګ شریعت دائمی دی، ابدی دی، همیشه دی. په پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت ختم شو. نو دا شریعت د مختلف قسم خرابونه بچ کولو دپاره هغه سوړې ساړې بندولی شي چې د کم ځای نه د شرک او د کفر بوی راخیږي، هغه سوړې ساړې بندېږي، هغه کارونه حرام کړي شو. نو د دې وجې نه چاته د تعظیم سجده چې پخوا روا وه نو دې شریعت بنده کړله، هسې نه په دې سجده کې بنده بل بنده ته خدای ونه وایي، حرام. تصویر جوړول د بت پرستۍ ذریعه جوړېږي، تصویر جوړول یې حرام کړ. حدیث مبارک کې راغلی دی یو مالک د خپل غلام ته عبد او بنده نه وایي. یو مالک دته به خپل غلام رب نه وایي. د رب معنا مالک دی، خدای دی ورته مالک وایي، رب دی ورته نه وایي. لفظي معنی په اعتبار باندې د بنده معنا غلام او د رب معنا پالون کې، تربیت کون کې. نو داسې الفاظ و استعمال منع کول خو نو پکار،
خو څه وخت کې د دې نه خطره وه نو شریعت دا الفاظ منع کړه مه وایه. بعض عالمان وایي مونږ چې اصل عبادت دی په دې کې څلور طریقو سره افعال کیږي. یو قیام دی، ورپسې رکوع ده، بیا سجده ده او بیا قیده ده. دا څلور طریقې دي: ودرېدل، کېناستل، ټیټېدل، په ځمکه سر لګول. نو دا ودرېدل او کېناستل د مانځه نه غیر هم کیدی شي. خپل د دنیا کارونو لپاره ودرېدل هم شته، کېناستل هم شته. نو دا عادتن کیږي، ودرېدل کېناستل عادتن کیږي، او دا رکوع او سجده عبادتن کیږي. بغیر د عبادت نه څوک رکوع سجده نه کوي. نو رکوع سجده عبادت سره خاص شوله. نو په شریعت کې د عبادت په حکم کې راغی نو غیر الله ته به رکوع سجده نه کوي. اوس دا خبره چې پخوانو شریعتونو کې سجده د تعظیم روا وه او ته وایې چې دا منع کړی شو، دا منسوخ شوله. دا په څه منسوخ شوله؟ چا ویلي چې منسوخ ده؟ چې ته قرآن کې وښایه کوم ځای کې ویلي سجده د تعظیم منسوخ ده؟ د دې جواب دا دی چې متواتر احادیثونه او مشهور احادیثونه د تعظیمی سجده حرامواله ثابتېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که د الله پاک نه غیر بل چاته تعظیمی سجده کول جایز وي نو ما به د بیبیانو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي، خو د الله نه غیر بل چاته سجده کول جایز نه دي، لہذا ښځې د خپلو خاوندانو ته سجدې نه کوي. سجده د تعظیم مطلقا حرامه ده، هیڅ چاته به نه کوي، نه به مور ته کوي، نه به پلار ته کوي، نه به ښځه خاوند ته کوي، سجده به نه کوي. سجده یو الله ته به کوي. اوس دا حدیث مبارک د شلو صحابه کرامو نه د دې روایت ثابت دی، او د اصول حدیث کتابونو کې وایي کوم حدیث چې لس راویان یو شانت نقل کی دا متواتر شو. نو چې د شلو نه نقل لی نو دا د متواتر په حکم کې دی، متواتر دی، او په دې باندې سجده د تعظیم د غیر الله حرامه شوله. د الله نه غیر بل چاته سجده روا نه ده. ابلیس چې سجده نه ده کړې نو دې په کافر شو. نو دا عملی نافرمانه نتیجه نه ده، د ده دا کافر کېدل د عملی نافرمانه نتیجه نه ده. ځکه ډېر مسلمانان مونځ نه کوي، نو هغوی ته چا کافر ووایي؟ هېڅوک هم ورته کافر نه وایي. عملی نافرمانی کوي هغوی ته کافر نشي ویلی، هغې ته فاسق او ګناهګار ویلی شي، کافر ورته نشي ویلی. نو د ابلیس د کافر کېدو اصل سبب د الله د حکم سره مقابله کولو هغه دا چې ته ماته وایې چې آدم ته سجده وکړه، د سجدې قابل دی چې ورته وکړمه؟ دی د خدای په حکم کې نکته چینی کوي، لکه چې وایي زه پوهېږم او ته نه پوهېږي، او وایي لږ زما او د ده د پوزیشن خیال وساته. ابلیس الله ته وایي زما او د ده د پوزیشن خیال وسات، دی دې د خاورې پیدا کړ او زه دې د اوره پیدا کړم، زه بهتر یم، دې زما نه په څه بهتر دی چې زه ده ته سجده وکړم.
خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې د اوره پیدا کړم او دې د خاوره پیدا کړم، دې ما ته سجده وکړي، زه ورته ولې وکړم؟ دې د خدای په خبرو کې نکته چینی کوي. نو دقه معارضه کول، دا مقابله کول، بېشکه دقه کفر و. دویم سوال دلته کې دا دی چې دا ابلیس چې دی نو ده ته الله ډېر علم ورکړی و، دې څه اخوا دې خوا خو نه و، دې د فرشتو دې ډلې ته څنګه ورسېده؟ د انسان د پیدایش نه مخکې په دې ځمکه باندې حکومت او اقتدار د پیریانو، او دا ابلیس چې دی نو دی د دې پیریانو پلار دی ابوالجان. نو دې پیریانو ډېره سرکشي شروع کړه، روانې یې کو. نو الله ورپسې فرشتې راولېږلې، ویې وال ویې ټکول، حکومت او اقتدار یې ترې واخیسته. نو دې یو اړخ ته نو بس ده به ډېر عبادت کو، دې ابلیس ډېر زیات عبادت کو. وی دا فرشتو هم پې زړه وسوځېد چې خدای دا یو پکې خو ډېر ښه دی، نو نور خو هم اوالو ټکول روانې کوي، دې پکې زبرګ دی، عبادت کې لګیا دی. وی زه دا بزرګ ته اسمان ته راوخېجوی، نو دې فرشتو سره یو ځای کړ. نو ده ډېر زیات عبادت کو، او علم او معرفت ورته دومره حاصل و چې ده ته به طاووس الملائکه وي، د فرشتو طاووس. طاووس په دې مرغو کې خشته دی، طاووس الملائکه. د فرشتو استاذ نه دی چې دا عوام وي د فرشتو استاذ دی، او په زانګو کې به کېنو یو ټالی به ورکړه، هلته به یې ټکې وخو، بله ټالی به یې ورکړه، دلته به یې ټکې وخو، دا پکې نشته. خو علم یې ډېر و، طاووس الملائکه به یې ورته وي. د دې دومره لوی علم سره دا سپېره ولې داسې بدبخته شو چې د خدای سره دا بدماشي شروع کړله، دا داسې نیغې نیغې خبرې کولې. وی د ده په ذهن کې لوی او تکبر را پیدا شو. د دغې لوی او تکبر په وجه باندې دله چې کوم علم او معرفت ورکړی شو هغه ته الله واغشته، تش پاتې شو. نو ده د جهالت کار وکړه، دی جاهل و، دی دغه وخت کې عالم نه دی، د جهالت کار یې وکړه. او بعضې فرمایي وی د حب جاه او د خود پسندې په وجه باندې سره د پوهې دیده دانسته په یو غټه بلا کې مبتلا شو. یو نوجوان وي او مور پلار سره جګړه راواجي، نو چې جګړه وکړي نو مور پلار غریبانان څوکي راشي استاد ته، استاد ګوره دا ستا مقتدي دی او ستا شاګرد دی او ستا خبره مني، او ګوره موږ سره داسې داسې زیاتې او که ته لږ پوهې کا. استاد راشي او دا نوجوان چې کور ته لاړ شي نو دې زمرې یې د بریتو نیولي، او مور پلار په لړزان شي، یا الله زمرې راغی اوس به را سره څه کوي، اوس به څه کوي. او دې کې استاد ورغی او ته د غصې نه دا رنګ هم بدل دی، او مور پلار پسې کوتک راغلی، دې کې چې استاد سمدستي یخ پخ شو. او استاد وایي بې غیرته مور پلار سره څوک داسې کوي، او دې ښکته شي ښه جي بیا به نه کوم، جي بیا به نه کوم، دا بیا به نه کوم، بیا به نه کوم. ملامت شو، د یاري خبرې هم نشي. دا ولې د مور پلار حق یې د دې استاذ نه زیات دی، خو د مور پلار چې کوم عظمت و هغه د دې هلک د زړه نه وتلی د مور پلار ورته هېڅ نه ښکاري، نو وایي ټکی یې. او د استاذ عظمت یې په زړه کې شته، نو استاد داسې یو موټی وایي، ټپ ټیپ دی، که تیکې ورکړه نو دا شاګرد یې راغورځولی شي، دا مقتدي به یې راوغورځوي، خو د ده په زړه کې عظمت دی، نو د استاد په مخ کې په رپېدو شو.
نو د مور پلار عظمت د زړه نه وتلی دی، خاطر نشته. د استاد عظمت په اړه کې شته، یریږي خاطر هم کوي. د ابلیس په زړه کې د الله عظمت او لوی چې هغه ووتله، الله وتعالی نه ښکارېده، ځکه یې ورسره بدماشي وکړله. دی په ځان پوه شوی نه دی، د ده د زړه نه د الله عظمت او لویي وتلې وه. کوم علم او معرفت چې الله ورکړی هغه یې ترې وویسته، ده ته الله لوی نه ښکارېده، نو ځکه یې داسې کول. کله کله د یوې ګناه وبال دې حد ته ورسېږي، که ډېر پوه نه هغه پوه درنه لاړه شي. د الله د طرفه امداد او تعاون هغه ته نه لاړ شي، ټول عمل خراب شي. یو شاعر وی اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. که د الله د طرف نه یو نوجوان سره د الله امداد نه وي، نو د خپل اجتهاد کې خطا شو، جنایت وکړي، نو دی خطا شوی دی، الله سره خبرې کوي چې ولې دې داسې وکړه، ما ته حکم مه کوه. نو الله پاک د خپل درباره وشړه، ورته یې وځه، ما پیدا کړلې، ته مې پیدا کړلې، دې مې پیدا کړ، ټول مخلوق مې پیدا کړل، درجې به زه ورکوم چې څوک بهتر دی او څوک بهتر نه دی. خالق دې زه یم او فیصلې د بهتر او د کهتر دې راله ته کې. وځه فاخرج فانک رجیم، وځه چخې شه زما د درباره، ویې شوه. ابلیس خو یې وشړه. اوس به راشو ګورو چې آدم علیه السلام او د فرشتو ترمنځ اوس بیا کم ماحول دی. فرشتې دم به خود ولاړې دي، آدم علیه السلام موجود دی. فرشتو ته خپل ډیوټۍ لځه چې چا کومه ډیوټي رو مقه ډیوټي کوي، او آدم علیه السلام ته عزت جنت ته لاړ شو. نو آدم علیه السلام یې جنت ته بوت، په جنت یې ور داخل کړ. د دنیا 1500 کاله آدم علیه السلام په جنت کې تیر کړي، او د آخرت نیمه ورځ ده. او آدم علیه السلام په جنت کې هر څه نعمتونه ویني، هر څه ډېر، هر څه، خو یو هم جنس پکې نشته، رفیق حیات پکې نشته. په ټوله دنیا دی وي، خو چې رفیق حیات پکې نی، نو سړی خپي. دغه وخت کې الله پاک انتظام فرمایي، جنت د خوب ځای نه دی، د وده کېدو د پرکالی ځای نه دی، خو په ده باندې پرکالي راوسته. آدم علیه السلام پرکاله شو، او چې سترګې وغړولې ویې کتل، نو خشتا بیبي مخې ته ولاړه ده، حوا رضی الله تعالی عنها. وی د دې ګس طرف نه یوه پختۍ یې ترې کټ کړې ده، د آدم علیه السلام نه یوه پختۍ کټ کړله، او د هغې پختۍ نه یې ورله ښکلې بیبي تیاره کړله. وی هوا ته هوا ځکه وی چې دا د حی او د جمدي نه پیدا شوله، او ګسه پختۍ ده. د سړي پختۍ چې وشمېرې، نو ښي طرف ته جوړې جوړې دي، او ګس طرف ته بې جوړې ده، یوې ترې کټ کړې ده. وی آدم علیه السلام ورته وکتل، اراده یې وفرمایله چې لاس ور وغځئ. وی دغه وخت کې ورته وی چې مه یا آدم، آدمه لږ صبر وکړه، دا ستا بیبي ده، هم ستا دپاره پیدا شوله، خو دې سره به نکاح تړل غواړي. نو نکاح یې وله وتړله. وی نکاح کې به مهر ورکړي. الہ العالمین وی زه خو د دنیا نه دقسې تشتور راغلی، ما سره څه دي چې مهر کې وله ورکړم. وی آخره زمانه کې ستا په اولاد کې به زما محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي، نو په هغه باندې درود ووایه، نو بس هغه بیبي له مهر کې ورکړه. هغه درود مبارک یې ووی، او هغه بیبي له مهر کې ورکړه، او بیا الله نکاح وتړله.
نو خشته بیبي ولا الله په جنت کې ورکړله. دا بیبیانې په جنت کې پیدا شوي. نکاح او د بابا واده دا په جنت کې شوي دی. آدم علیه السلام زموږ بابا دی او نکاح یې په جنت کې شوې ده. ښکلې ځایونو کې نکاحګانې ښې وي. جنت ښکلې ځای دی، ولته نکاح وشوله. نکاح په جومات کې تړل بهتر دي. دا حجرې بیټکونه دی که هم خلک نکاح تړي کېږي، خو بهتر دا دی چې په جومات کې نکاح وتړلی شي. پیغمبر علیه السلام جومات کې نکاحګانې تړلي. حوا بیبي دا د ګسې پختې نه جوړه شوې ده او دا ګسه پختې ټولې کږې دي او کمزوري دي. دا زنانه ټولې کمزوري دي او ټولې کږې دي او کمزوري دي. ډېر زور به ورسره نه کې چې دا خو کږه ده او نیغولی نه شي. همدا به دقسې کږه وي او ته به ترې خپله فایده اخلي. د نیغولو کوشش که کوې نو ټک به وکړي ماته به شي. خو داسې خوش هم مه پرېږده چې زه څه کوي نو کوي به نوره به کږه شي، نو نوره کږېدو ته بیا هم نه پرېږدې. داسې منځ کې میانه روي کوه، حکمت عملي نه کار اخله. والته کولم نیخه چې هر وخت سړی کور ته راشي زمرې د بریتو نیولې په معمولي خبرو جګړه کوي. دا خبرې نه دي ښې. پیغمبر علیه السلام خپلې بیبیانې چېرته وهلې نه دي، وال ټکول نه دي شوي. خفقان راغلی و، پیغمبر علیه السلام خفه شوی و، کور کې بیبیانو نه خفه شوی و، وال ټکول یې نه دي کړی. نو تاسو هم وال ټکول مه کوئ، مناسب نه دي. غټ بندوي سړی راګیر کې بدي ښکاري. دا ښه خبره نه ده. کله کله داسې څه دوړه دباو که سړی وکړي نو دوړه دباو ښه وي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه داسې واعظ نصیحت کې به کله کله خوشطبي وکړله چې دا اوده خلک پې لږ بیدار شي. نو هغې یو مثال ویلی دی. یو پیر صاحب وی هغه یو غټ مار راغی ورته چې ما مرید که د ځان سره، وی چاله به ټک ورکړې نو ما به بدنام کړي چې د فلاني پیر صاحب مرید خلکو له ټک ورکړه. وی وعده وکړه چې زه به چاله ټک نه ورکوم. وی ښه زه وعده ده چې چاله هم ټک نه ورکوم. بس بیعت یې وکړه، مرید یې کړ. وړو زګو ته پته ولګی چې مار مرید شوی دی او وعده یې کړی چاله ټک نه ورکوي. نو یو به هم راغی لکۍ نه به یې ونیو رابخ، چا به د مخې د سر نه به یې راونیو رابخ که لوبې، چا په کاڼو ویشته، چا پې لوبې کولې، ټولې گنجې ونجې که داسې چمکداره سرمنې هغه ټوله گنجې ونجې شوه، پمنه شوه، ټپ ټیپ شو. څه موده پس بیا راغی، وی صاحبه دونه وظیفې مې کړي دي که نوې وظیفه؟ وایي خوار شوې ته خو یې داسې خړ پړ شوې. دا ولې؟ دا سرمن دې گنجې ونجې او ځای په ځای زخمي او ټپم شولې. وی صاحبه تاله راغلی ما وعده مې کړې چې چاله ټک نه ورکوم. خلکو ته پته لګېدله، خلک را باندې لوبې کوي. وی ما خو درته وی چې ټک مه ورکوه، کله کله خو پرش کوه که نه. وی چې واړه رانږدې شي او پرش پې وکړه نو بس د به چجه اوچته کړه، پرش به یې پې نارې کړه نو واړه به ترې تښتي. وایي مار خو بیا ټک ورکوي. نو خیر دی وال ټکول مه کوئ، کله کله پرش کوئ، په سړیتوب یې ساتئ. نو زنانه دا د ګسې پختې نه جوړې دي. ښه سلوک ورسره کوئ، نرمي ورسره کوئ، په ادب یې ساتئ. او زنانو ته دا حکم دی چې د خاوند د خیال ساتي. ځکه مخکې د حدیث واورېده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي که د الله نه غیر بل چا ته سجده روا وي نو ما به دې ښځو ته حکم کړی وي چې د خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي. پخوا به مولودونه ډېر کېدل او خلک به وله ډېر راتلل. یو عالم صاحب ویلو، ما تقریر کې داسې وویله، وی په سټیج یو بوډا ناست وي، داسې اړخ ته وکته نو په بنیری بیبي ناست وي چې د فلاني مورې زموږ مرتبې دې ولیدې. هغې وله اواز ورکړه چې خدای دې کور ته راوله چې دا مرتبې درته وښیم. نو سړو له الله مرتبه ورکړې ده. الرجال قوامون علی النساء.
دا په حاکمان دي. حاکم به د خپل قوم خیال ساتي د رعایا، خو رعایا به د حاکم خاطر کوي. جنگ جګړې مناسب نه دي. ښه کور جنت دی، خدای دې د هر چا کورونه ښه کي. نو آدم علیه السلام ته الله پاک خشته بیبي ورکړله. حکم ورته وشو قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة، منگا اویل اے آدم اوسیگا تو او ستا بیبی الجنت پا جنت کی، وکلا منها رغدا حیث شئتما، خوری تاسو دوارا وکلا تاسو دوارا خوراک کوئے منها دا دی جنت نرغدا خفراخا حیث شئتما چکم دے کم خوخوی. پا جنت کے آدم علیہ السلام سر بیبیم پیدا شلا او حکم شو دے دے کہ اسے گے. خوراک کوئے رغدن، رغدن اغی نعمت او رزق توئی چی داغی پا حاصل اولو کے حس محنت او مشقت نوی، خب آسان ملاوی او دومره ډیر وی چې د کمیو د خلاصېدو یره پکې نه وي. نو آدم علیہ السلام ته په جنت کې د رزق فکر نو چې د کم ځای نه به خورم، بس تیارو هر چیز. اسکن انت وزوجک الجنة، اوسېږه ته او ستا بیبي دواړه په جنت کې. جنت ستا د اوسېدو ځای شو. مختصر لفظ داسې نشو ویلې اسکنا الجنة، دواړه جنت کې اوسېږي. نو اسکن انت وزوجک، نو دا خبره یو پوټی اوږده شوله، نو مختصره نه وه پکار. انت وزوجک دې کې اشاره ده چې تاسو دواړه به په جنت کې اوسېږئ، خو په اوسېدو کې ښځه د خاوند تابع ده او خاوند ذموار دی د کور. ښځه په اوسېدو کې د خاوند تابع ده، چې خاوند کوم ځای اوسېږي نو ښځه به ورسره هلته اوسېږي. او د کور ذمواري په ښځه نه ده، په سړي باندې ده. کور که د کری وي کری به څوک ورکوي؟ سړی. که دی وایي زما سره څه دي، ته چې تنخوا والې نو ته ورکه که نه. هغه وایي نه، دا ذمواري ستا ده. اسکن انت وزوجک الجنة، اوسېږه ته او ستا بیبي په جنت کې. اسکن لفظ کې یو بله اشاره ده. صحیح دې وخت کې دا جنت ستاسو د پاره عارضي دی، مستقل نه. د جنت اوسېدل عارضي دي. اسکن ته پکې اوسېږه، دا کور ستا نه دی، هسې پکې اوسېږه. که چا ته اسکن لفظ دی ووی نو دې نه ملکیت نه ثابتېږي، عارضي ته ور اوسېږه. د الله علم کې وچه حالات به اوس داسې پیدا کیږي چې آدم علیه السلام او حوا بیبي دواړه د جنت نه به اوځي. او بله اشاره، جنت چې دی نو د دې مستحق جوړېدل او د ملکیت په شان اغشتل ایمان او عمل صالح غواړي. دغه وخت کې دوی عمل صالح باندې مکلف خو نو، ایمان خو وو. آدم علیه السلام او حوا بیبي سره ایمان خو شته، خو عمل صالح یې کم نه چې کړی دی، لا یې نه دی کړی. نو د ملکیت په درجه کې اغشتل دا د قیامت نه پس د ایمان او د عمل صالح په بدل کې به خدای پاک چې ورکي، نو بیا جنت د هر چا ملکیت دی، د جنتیانو ملکیت بشي. وکلا منها رغدا، او تاسو خوراک کوئ د دې جنت د میوه جاتو نه رغدا خفراخا. رغدا بے مشقتا، بے خطرې خوراک کوئ. وکلا منها رغدا، دې کې دواړه یو ځای کې کلا، تاسو دواړه خوراک کوئ. یوازې آدم علیه السلام ته نه وایي چې کل انت وزوجک،
خوره ته او ستا بیبي وی کلا منها په دې کې اشاره دی ته ده چې په خوراک سکاک کې ښځه د خاوند تابع نه ده ښځه د خپل ضرورت او د خواهش په وخت کې د مرضۍ مطابق خوراک دی کوي او سړی د خپل خواهش مطابق چې کله غواړي خوراک دی کوي اوسېدل به په یو ځای وي او خوراک چې دی نو هغه چې کله سړی وکړي شي نو هغه وخت دی وخوري چې کله ښځه وکړي شي نو هغه وخت دی وخوري او که یو ځای خوري نو خپل ته د دواړه یو ځای وخوري خوري دی ابتدا کې یو ځای خوړی شي بیا واړه زاګه ګڼ شي بیا دې بیل خوري او که چاله توفیق ورکړي الله پاک نو تر اخره دی یو ځای خوري رغدا حيث شئتما لفظ د رغدن د خوراک په دې سیزونو کې وسعت او کثرت ته اشاره ده چې ډیر دی څونه غواړې نو خوره څونه خوړې شي نو خوره خو یوه ونې ورته وښوله وی دې ونې ته به نږدې کېږم نه خوراک خو لا لویه خبره نږدې کېږم هم نه نو رغدن کې اشاره د خوراک د سیزونو ډیروالي ته شوله او شئتما حیث شئتما کم ځای د خوښي نو د مقاماتو وسعت ته اشاره شوله چې ټول جنت کې کم ځای ته ځای نه خوره ټول جنت ته ورځه داسې نه چې فلاني ځای ته پکې مه ورځه علاقه ممنوعه ورته په بورډ لیکلي او پروهیبټډ ایریا دې خوا به نه ځې جنت کې داسې شی نشته هر ځای ته ورځه ولا تقربا هذه الشجرة تاسو دواړه مه نږدې کېږئ دې ونې ته یو خاص ونه ده دې ته به نږدې کېږئ نه ونې ته مه نږدې کېږئ غرض او مقصد دا دی چې د دې ونې میوه مه خورئ نو احتیاط دپاره ورته چې ولا تقربا هذه الشجرة دې ونې ته نږدې نه شئ اصول فقه کې دې ته سد ذرایع وایي سد باب سد ذرایع یعنی دا سیز دا نزدېکت چې دی د دې ونې ته نزدېکت حرام نه دی ناجایز نه دی خو خطره دا ده چې نږدې شي نو وبه یې خورئ نو د دغې خطرې د وجې وي نږدې کېږي به نه نو آدم علیه السلام دغه ونه وخوړله څنګه یې وخوړله وی دا شیطان دی ده ورته ویل وی دا خاص ونه چې یاده که نه دې له مه نږدې کېږه د دې د جنسه دغه بله چې نه خو یې نه ده یاده کړې که لکه یو باغ کې د قجورې ونه ده یو بنده وي دا ونه ده دې ته مه نږدې کېږه ګورې د دې میوه ونه خورئ نو د دې غرض دا دی چې د دې قسمه میوې ستا بدن ته تکلیف به رسېږي تا له ښه نه دي نو که دې باغ کې ده او که بل باغ کې ده هر ځای کې چې ده د دې میوه مه خوره دا قجوره ده او ډېره خوږه ده او قجوره چې وخوري شوګر به دې زیات شي دې نه ګورې ځان ساته ښه دې ونې نه ځان ساته د دې مطلب دا نه دی چې دا ونه مه خوره او بل ځای کې که قجورې وي نو ځان پې موړ کا مطلب ده چې هر ځای کې وی دې شیطان په دې تېرېسته چې تا ته ګوره دا یاده کړې نو دې له نه دی بل باغ کې چې کومه ونه دی دې بل باغ کې دغې له ورشه که نه او دا شیطان چې دی نو د آدم علیه السلام او حوا بیبي ته قسمونه خوړلي دي وی دې کې نقصان نشته او زه ګورې ستا خیر خوا یمه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم یې ورته وخوړه دواړو ته آدم علیه السلام چې د الله په ذات په دروغ څوک قسم نه خوري دې به رښتیا وایي نو د هغې خاص ونې نه خوراک یې وکړ
وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة من اویل آدم علیہ السلام تا اے آدم علیہ السلام اسیگت استا بی بی الجنت پا جنت کی وکلا منها رغدن او خوراک کویتا سو منها دا دی جنت نرغدن خفراخ حیث شیطما چکم زیم خوخوی ولا تقربا تاسو دوارا منیز دیکھے گے هذه الشجرتا دیونتا فتکونا من الظالمین پس شیب تاسو دا بے انصافنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Created with free version for non-commercial use.